الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحماء بينهم صدق الله خالقنا العلي العظيم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد حمد ثناء لله پروردگار چې الله جل جلاله عمنا والو دمزګ پر سر انسانانو ته تخلیق ورکړي پیدایش ورکړي بیا انسانانو ته الله جل جلاله دې انبیاء کرام ته واسول چې انبیاء کرام ناس خپل امتیان ته دعوت په دې خبرې ورته چې په خپل مابینځ کې اتفاق اتحاد مینه محبت یو پر خپل مابینځ کې رحم کرم شفقت وسیله هم پر ځان کول هم په پردو کول په همسایګانو الله جل جلاله پر دغه ځکه چې اوس نن سبا ما او تا آباد انسانان په دې ځکه آباد په دغه ځکه باندې الله جل جلاله باندې جنات پیدا کړو چې هغه دا کول چې په خپل مابینځ کې جنګونو شر او فساد بې عزتي او بې قدري رحم و کرم و شفقت په خپل مابینځ کې ختم کړي شر و فساد زور ورکړي پر سر شر و فساد پیدا نو الله جل جلاله دې پر سر باندې جنات ختم کړل لما سمح چې کوم مخلوق الله پیدا کړی دی بیا څنګه الله جل جلاله انسان پیدا کول انسانان هم لیک پر سر پیدا کول بیا هم هغه فرشتو هغه ملائکه انا کوي یا الهی ساره عبادت لپاره موږ باقی او بس یو انسانان ما پیدا کړ دا بیا دا کومه لکه جنات په خپل مابین بشر او فساد کینو به اوس بکړي نفرتونه جنګونه او خصوصا لتاسو مسعود کوي جنگ به تاسو په کار په غضب باندې الله جل جلاله
خپل خالق په دې باندې ښه پوهېږي ښه فیصله کوونکی دی الله فرمایي زه به انسان د ځمکې پر سر پیدا کوم بیا به انسانانو ته انبیاء کرام رسولان ولېږم بیا به دغه انبیاء کرامو ته دعوت وکړي چې الله جل جلاله تاسو د دغه شي دپاره پیدا کړي یاست د دغه مطلب دپاره پیدا کړي یاست تر ټوله مخه الله جل جلاله ما خلقت الجن والانس الا ما د مځکې پر سر باندې چې کوم انسانان پیدا کړي کوم جنات پیدا کړي دا ما صرف د عبادت لپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام دومره مهربان او مشفق انسان چې هر انتها یې او دومره غیرتمن الله اغیر مني واغیر منه زه تر ټولو انسانانو غیرتمن یم پیغمبر علیه السلام فرمایي او الله جل جلاله بیا فرماو ته تاسو ټولو ځکه ټول دی غیرتمن الله غیرتمن هم وایي مگر پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په خپل مابین چې څه د مینه محبت یو پر بل باندې رحم و کرم و شفقت مهرباني وي هغه کور نه غل کېږي هغه محله نه غل کېږي هغه کلی نه غل کېږي هغه ملک هغه قوم نه څه په دا قوم کې نفرت و شر و فساد پیدا شو بیا دا قوم غرق تباه و برباد کتابونه لیکي چې الله جل جلاله د انسان په جسد کې دننه داسې رګونه پیدا کړي چې هغه د رحم چې په هغه باندې انسان خپل عقل جنګي او رحم تر ټولو مخه به انسان پر خپل ځان رحم کوي خپل ځان به پېژني پر خپل شه سترګو شه مخ شه وطن شه سر شه لاسونه شه پښې په خپل روح باندې پر دغه باندې به رحم کوي ورځ په قیامت به عذاب ته به تیار د الله وقعت ته به تیار ځان به اول رحم کوي چې دی خپل ځان وپېژني خپل ځان د الله و عبادت ته وقف دغه انسان دا وپېژني چې په ما کې خو نن دغه دل پروت دی د انسانان په وینم غرونه په وینم ځمکې په وینم په ما کې الله جل جلاله سما غرونه یې چې اورېدنه پکو دغه کوم خوله بدن روغ بدن سلامت بدن په ما کې راځلی شي نو هغه جهان چې هغه نه ختمېدونکی په هغه جهان کې بیا دغه بدن بله ما افسوسي روغ وي جوړ وي سلامت وي چې څه ټیم زه دغه خپل رحم په دغه بدن باندې په دغه دنیا کې رحم کوم پر خپل ځان په خپل رحم انسان باندې واجب دی انسان الله او د الله رسول بیا دوم الله جل جلاله فرمایي وخلقناکم ازواجا ما تاسو ټول جوړې پیدا کړی یاست یعنی که حیوانات دي که انسانان که انس دي که جنس دي که نباتات دي که نشجرات درخت هم بغیر له نر و له ښځه نه لګېږي الله جل جلاله په انسانانو کې دغه رقم پیدا کړي بیا به دغه انسان دغه تخلیقي زما پیدایش له چا له وجې وشولی زه په دنیا کې راغلم زه د چا له وجې راغلم هغه زما جوړۍ جوړ کړه یعنې زما مور پلار بیا به دغه انسان دوم بیا به د مور پلار باندې
راځي چې انسان به د خپل مور پلار ته مخ اهم نه کوي د مور پلار په ذکر لږ درک کوي انسان هغه دی چې په دنیا کې مور پلار خوشحاله کوي انسان هغه دی چې په دنیا کې مور پلار نه ول دغه انسان دی خوا درست شریف خیرات کوي کلمه خیرات کوي الله تعالی دنیا ورکړي دنیا په صدقه کوي دغه انسان دی پر ځان رحم کړي په مور پلار هغه ذات چې الله جوړې پیدا کړو دغه تکلیف کوي بیا دغه انسان رحم دی پر خپل ځان باندې بیا دغه انسان په دغه شی باندې الله تعالی د نور طاقت وسیله ورکړه د پر خپل هغه باندې رحم وکړي د کوم چاله وجه دی پیدا شوی واسطه دوم په دنیا کې الله جل جلاله اصول داسې شری چې د انسان تخلیق سره چا وشي هغه ذره دنیا دي چې دغه انسان تخلیق وشي یعنی اولاد الله جل جلاله کوروالا ورکی لوړي زامن ورکی ژوند زندګی دل د غره کمر کې د مخصوص کم جوړ تعالی ورکړي دا انسان بیا دوم رحم بیا درې مال بیا راځي په خپل اولاد باندې دا خپل اولاد در بیا په دار کم کې چې دا اولاد چې سبا غټ سي ورس په محشر بدان نه وایي دا پلانای وجهنم سره دا پلان زوی دی پلان نشي ورس په محشر با جهنميان یو په ټول حشرګاه په محشر به بدا کې انسان ودرې چې دا سړی ټول به پیژني لکه خپل رور چې دا راځي دا پلانای د پلان زوی د پلان نسای دا الله جل جلاله د جهنم سزا ورکړي وجه دا و چې دا پلان څه دغه مو په خپل اولاد رحم خپل کوروالا من الرحم کرام فقط من محبت ورته دریم بلې څنګه به انسان تو ټول څلور په داسې سره په داسې لور کې دا رقم دې پر انسان باندې واجب دی د ځان تربیت په الله جل جلاله ځان اړول دا فرض دی چې انسان ځان د الله په احکام خبري امدي آیات دي علم دین پار نشد فرض نو پر انسان ته ول رحم په ځان کې دا رحم په فرض بیا به د مور پلار آیاتونه الله رسول په مور پلار رحم فرض درې اولاد غوړي په اولاد باندې فرض څلورم بیا اقسام سیا ګاونډي نسای هغه سیا دا په دا فرض سبحان سیا خاص پیغمبر علیه السلام فرمایي وما جبريل امين كون ډیر راځي زه په حقي زه سپدانه وبېږم چې دا دغه انسان میراث هم څه په دماغه په لون څه په چې ګور په میراث هم څه وګړو په دا به او زموږ ټول خلاف ځان هم خلاف په مور پلار هم یې کړی اولاد مجید ځل سم حتی کې د امثله په خلاف باندې جا خپل طبيعت او ژوند زندگی مو روان دا څه نه وایي دا د مسلمانانو وایي ورځ محشر به د مسلمانانو په ټولۍ کې څنګه روان سوچ وو ما تاسو ژوند دی دغه ژوند چې سوچ انسان وایي چې موږ په ځان ژوند کړو چې محشر باندې د مسلمانانو په ټولۍ کې روان الله جل جلاله تبع هر انسان به د نقطې او د ذریعې حساب کتاب ذریعې حساب انسان هغه دی چې پر ځان رحم وکړي پر اولاد په مور پلار باندې رحم وکړي پر خپل همسایه باندې رحم وکړي دا انسان د وجه پر ټول بیا کله یې په اتفاق کوي دا کور مالا نظر کوي دا انسان الله تعالی نظر لکه په دنیا کې دا اولاد الله جل جلاله خراب پیغمبر علیه السلام فرمایي وې درې دا کوم شګړي خیر کار دا صدقه جاریه صورت قیامت وي
هغه دغه دی چې یو انسان داسې علاقه وي داسې کلی وي چې پاکې دی د برمې او کوهی او برمه ووایي د اوبو چې هغه کلي ته اوبه سره ورشي یا دا رقم برمه یو کوهی یو ځای ووایي چې مسافر پر هغه لار تېرېږي په هغه لاره کې باندې بیا مسلمانان پر هغه اودسونه کوي اوبه څښي پړاو پر کوي ژوند زندګي پر کوي د دغه ثواب ورځ ته محشر دی ختمېږي ورځ ته قیامت ده چې اسرافیل علیه السلام شپېلۍ به انسانانو ټولې دوم ښه اولاد انسان هغه دی چې د اولاد دا کوم تربیت وکړي چې هغه د الله او د الله احکامو د پیغمبر علیه السلام ژوند زندګي وکړي مفت دی په یوه مدرسه کې فیس نه ځنایي په دیني تعلیم په یوه ځای کې دغه 200 روپۍ نه ځنایي صرف انسان غواړي چې انسان غواړي تاسو پر اولادو رحم وکړئ الله جل جلاله داسې موجوده حالات روان الحمدلله چې دین په هر کلی په هر علاقه کې شته انسان ځکوي چې انسان په ځان باندې رحم وکړي پر اولاد باندې د کومو چا مسلمانانو مور پلار دنیا وسوي هغه انسان د هر ورځ اولا الحمدلله شرف بیا درې ور قل ولا شرف په اخر کې بیا الحمدلله او درې شرف اللهم صل دا خیرات دومره غټ خیرات دی دومره غټ خیرات لکه د احد غر احد غر هم مش نه دي عجان صاحبان نزول غټ غر په کعبه مدینه مکه شریف کې غټ غر دومره غټ سوال ته بدلې ناشه نه مستړې نه بل یو کار وتلې صرف کلینی پر خدای باندې راوړه او یې خپل مرتلا په سر سره دوم چې کوم انسان په اداره باندې دی او دغه کوم کورونو پر کې دا خپل مرتلا کې ملایده کې ایزان قریبان کې پیدا کې وی کنه وی دا اداره والا په خپل نه کوي دا انسان تاثیر کوم مسلمان کوي دا انسان څوک کوي او کم انسان چې پر اداره تیریږي هغه انسان سلام واچي او له سلام بعد صرف درې وخت ولا شي خیرات صدقه شوچي او کله کم انسان سورۃ تکاثر الهاکم التکاثر د سره دی دا خیرات دا ټول عالم اسلام سبحانه امروته چې څومره سوال دی و هر څه جلا جلا ورته خدای دې کې چاغه وته معبد الله جل جلاله ته دین ډیر آسان کړی په دین کې ډیر خوند دی دین کې ډیر ګټه ده موږ دا څه کړی موږ دا ګټه ځای ځان څه کړی موږ دا ګټه ځای ځان ورسم بل مثلا انسان کوم انسان چې ادرې تر دې د حرمتي کې او د اسمات پکې دې پکې یا الله تعالی په زور ژغېږي په دغه انسان باندې خدای قهر وکړي په دغه انسانانو د امر د دعای کې شرایط پکې ستدل په سکون رالم پروت یم ته مې څنګه راته روانې په ما مرداري جوړې بوی برا جوړې ته روانې او ما له په زور خان د دنیا خبرې کوي او بل محترم انسان مجمع الشجاعت دا رواج شو شوی چې عمر یا تشکیف فيه دا زمون ناش د انسانان دا په خپل راځي ژغېږم ګپیم کې مړه مطلب دا صرف کې صرف د الله د رضا لپاره چار څو په دغه نیت مزي وځان ته الټه وځان ته عذاب جوړوا سره چې دې ما دې تر دې ته دوه کړې ته دا الټه عذاب و انسان او چې کوم انسان اې دې ته خاص په دغه نیت دي چې یا اله العالمین اصل کور مې داري اصل ځای مې داري پاک پردګاره نن دا د دوه تر دا ځان په عبرت کو دا ما سره عبرت نشم ځان یاد بم دغه چې نن وځي زبم به وردا رقم به ما پیو وځان ته مرګ معلوم کوم انسان ته ودان ته ډېر مرګ معلومي یادوي هغه انسان د الله جل جلاله ویلې په ځای کې خامخا باندې هغه انسان کامیاب دی چې د الله جل جلاله ویره په ځای کې ژوندۍ دی خاص کړه د ډېر خاص
لکه په خپل نامې کې د زوندو باندې رحم کوو دغه چې په مړو باندې هم رحم کوو مړه زموږ محتاج دی یو انسان که دا وایي زه خیر کوم د خیر کار کوم هغه انسان به نه خوله ستړي نه به بدن ستړي نه به وخت څه کېږي صرف پر هغه ځای باندې دا رقم کوي ما کوي چې الله تعالی پر هغه ځای خپل مړو ته خیر رسوم پر هغه ځای ودرېږي نه به یې ستړی وخپل مړو ته به د الله فضل سره ثواب ورغاړي او بل محترم دوستان خاصه ده دغه زموږ دکانداران دا مارکېټ والا او شاوخوا 19 کیلو والا شاوخوا 3 دا چارسي هغه د خپل ګندونه راوړي په ادرو کې غورځوي دا دومره غټ قهر د ضد پر دغه انسان باندې چې هغه انتهاي دا ادرې به ډېر خیال ساتي انسان دا شی په مچ کې ډېر دی دغه شی به له ځانه وباسي په ادرې کې به غېږو نه پټه خوله به کښېنو یو خبره به نه کوو که یو عالم تلاوت کوي د قرآن مجید که تقریر کوي اردو ورته کښېنو به که نه ولئ پټه خوله به ناست کم از کم دومره خو نه چې دا روایتات کې ناست یم دا مړه نه د تنګ شي چې مړه نه د تنګ شو که مړه یوه به دعا ده کوم الله دې هر مؤمن بنده چې الله جل جلاله انسان چې هر څومره ګناهګار د پیغمبر اعظم امتي هغه الله جل جلاله د هغو نه مړه کوي چې په د کندن کې شخصي یې باندې راوستلي چې صفای کې د ګناهونو د خفای ورولي نو هر امتي د پیغمبر علیه السلام ولي هر امتي د پیغمبر علیه السلام دا ولي او چې وولي انسان ته په دعا وکړه لاړې د انسان هم دا خطا څه خطا رمضان انسان دغه درو به ډېر کړ ګندونه مې نه پکې ګرځو په خپله به دوکان مې نه پکې او خاص کر په زور جګړه دا د مطلب خبرې هم ده چې فقای په نارمل جګړه او که دا رقم چې انسان خبر نه دروي او د دې ځان په د عبرت لپاره سره ورسي چې پاک پردګار یو امام دار خبره ختمه وکړي پاک پردګار په دغه مسلمانانو رحم وکړي خصوصي پر ما باندې رحم وکړي چې بیا دغه حالت راځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر جيوش الرحمة واجعلنا منهم واحذر الكفر واليهود والنصارى ومن عداهم فاكبر الرجال سمر على الاسلام والسلام فطول من يحفظ رحمة سمر على الاسلام والسلام الى العالمين فطول من يحفظ رحمة فاكبر الرجال الدنيا رسول دي قبرنا المنوتي دې خبرونو د جنت د غوښتو وګورئ د دې پر حال باندې رحم وکړي کرم وکړي فضل وکړي یا الهي دې سمج دې پر حال باندې د حکومت باندې خصوصي رحم فضل کرم پاک پروردگار دې چا اولادونو نه سات خو نیک صالح اولادونو نصیب کړي پاک پروردگار څوک بیماران دي په کورو کې په هسپتالو کې په حاضر مجلس ټول شفای کامله عاجله دائما صدرات یا اله العالمین څوک رضای پاک پروردگار رعایت کوي او خلاص کړي یا اله العالمین ناس عاجل من ذلك كم تاخذ ذلك كم شرعي حديثني تخلى عيب تخلى خپل درو وکړي فاعف ذلك تمام على الاسلام تمام خپل رحم کرم خير رحمت بارانونه وره اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين وبارك على سيدنا مولانا محمد وازواجه وذرياته صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه امين يا رب العالمين برحمتك يا رب